حامدا ومصليا ومسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بخاری شریف کې په اول نمبر جیل کې او په صفحه نمبر 304 باندې حدیث مبارک راغلی دی. د صحابه کرامو یو جماعتو او یو ډله وا، هغه یو ځای لاړل په سفر باندې. سګوري چې یو ماشومه منډه راوهي او راغله او فرمایي چې اے صحابو په تاسو کې داسې څوک شته چې دم اچوي؟ نو صحابو کې یو صحابي ورته فرمایي چې آو. نو هغه صحابي مبارک چې دی هغه ورسره لاړو او تشریف یوړلو هغه ماشومې سره لاړو د دم دپاره. چې کله د دم دپاره لاړو نو هغه د کلي چې کوم مشر و هغه یې دم کړو او د دم نه بعد هغه صحابي واپس راغی، خو په شکرانه کې ورته دیش وزي او ګډې ورکړي. صحابه له چې راورسېدو صحابه وفرمایل چې دا خو موږ سره هره پورې دا وزي او ګډې چې دا شکرانه راکړه دا خو هغه پورې موږ نشو تقسیمولی تر کومه پورې چې موږ نبي علیه السلام نه تپوس نه کړی. سفر نه چې واپس لاړل نبی علیه السلام ته فرمایي په پلانکي ځای کې یو سړی دم کړو او په شکرانه کې دیش وزي او ګډې راکړي. نو نبی پاک علیه السلام ورته فرمایي چې خپل منځ کې هم سر تقسیم کوي او وضربوا لي سهما، د ما دپاره هم پکې برخه مقرر کوي. دغه حدیث نه یو دم را ثابت شو چې دم اچول بالکل ټیک دی. دویم نمبر ترېنه په دم باندې شکرانه اخیستل چې څوک درکړي هغه اخیستل جایز شول. خو یوه خبره شته چې دم او درها چې اچوي پکار دی چې په هغې کې د ستر خیال وساتلی شي، پکار دی چې په هغې کې د پردې خیال وساتلی شي. که یو انسان دی یو زنانه باندې جنات راغلي یا نور څه تکلیف دی هغې باندې روحاني دم درود اچوي، باید چې د پردې پکې پوره خیال وساتلی شي. دا زموږ د دین اسلام یو اهم مهمه خبره ده. الله تعالی د ټولو ملګرو له پې عمل